بسم الله الرحمن الرحیم. الباب الاول لنبی باب فی الامثال دا د ضرب الامثال په باره کې دي، والمواعظ او د نصیحتونو په باره کې دي. اول الناس په خلقو کې اول، اول ناس هیرون کې دی اول. په دې ضرب المثل کې دا خبره بیان شوې ده چې په انسانانو کې د ټولو نه لومبي کوم انسان دی دا هغه نه هیره شوی وه. نو د دې لومبي انسان نه مراد حضرت آدم علیه السلام دی. کله چې الله پاک آدم علیه السلام پیدا کو نو ورته وفرمایل چې ته په جنت کې اوسه او د دې جنت د میوو نه خوراک کوه، او یو خاص اونې ورته وښودله او ورته وفرمایل چې د دې اونې نه به خوراک نه کې. الله پاک په اول سپاره کې فرمایي وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة. مونږ وی اے آدم ته او ستا بیبي دواړه په جنت کې اوسي. وکلا منها رغدا، او تاسو خوراک کوئ د دې جنت نه پراخه، حیث شئتما کم ځای کې چې خوښئ. ولا تقربا هذه الشجرة، او دی اونې ته مه نږدې کېږئ. فتکونا من الظالمین، ګنې شی به تاسو د ظالمانو نه. نو شیطان د خپل مکر و فریب او وسوسې په ذریعه د آدم علیه السلام په زړه کې دا خبره واچوله چې تاسو د کوم ونې نه الله پاک منې کړی یې، نو که تاسو د دې نه خوراک وکړو نو تاسو به همیشه دپاره بیا ژوندي یې. نو آدم علیه السلام نه هغه د الله پاک لوز ایر شو، د الله پاک خبره ته ایره شوه او د هغه اونې نه خوراک وکړو. الله پاک په سوره طه کې فرمایي ولقد عهدنا الی آدم من قبل، او مونږ تاکید کړو آدم علیه السلام ته د دې نه مخکې. په نسیانو آدم علیه السلام نه ایر شو دا تاکید. نو دا خبره د آدم علیه السلام نه ایره شوه او د هغه اونې نه خوراک وکړو، نو دا د ټولو نه لومبۍ هیره وه. د دې وجې نه الله پاک آدم علیه السلام د جنت نه راوویستو. کله چې الله پاک آدم علیه السلام د جنت نه راوویستو نو الله پاک بیا آدم علیه السلام ته یو څو خبرې وښودلې، او د هغې په ذریعه آدم علیه السلام د الله پاک نه معافي وغوسته. نو الله پاک ورته معافي وکړه. دې ضرب المثل نه مونږ ته دا خبره واضحه کیږي چې انسان ډېر کمزوری دی او د نه هیره کیږي، او د دې هیرې د وجې نه کله ته یو خلاف شریعت کار وشي. نو چې کله د نه داسې کار وشي نو بیا دې د الله پاک نه معافي غواړي. نو الله پاک ډېر غفور او رحیم دی، الله پاک په ته معافي کوي. اول الناس اول ناس، د دې لغوي تحقیق داسې دی چې اولو د دې لغوي تحقیق په مخکې تیر شو چې دا په اصل کې دی او الو په وزن د افعالو اسم تبذیل دی. نو په آخره کې د لام نه مخکې چې دا کومه حمزه ده دا په و باندې بدله شوه. نو اوس دوه حروف د یو جنس جمع شو، یو مو دی بله مو دی. اول پکې ساکن دی، دویم متحرک دی. نو دا اول و ادغام مو کو په دویم کې، نو دا اولو شو. د دې معنی دا اول. الناسی دا په اصل کې و اناسن. نو د دې په شروع کې چې کومه حمزه ده دا د تخفیف په غرض باندې حذف شوه، او د دې په عوض کې په شروع کې الف لام راوړو، او کله چې په دې باندې الف لام داخل شو نو په آخره کې تنوین د دې نه وغورځېدو، نو دا الناسو شو. د دې معنی د خلق. ناسن دا د اسم فاعل صیغه ده، او د دې مصدر دی نسیان او نسیان. او دا په اصل کې ناسن په اصل کې و ناسیون. نو په یا باندې ضمه ثقیله وه،
نو اغم تینا اغرزولا نو دا اوس شو ناسین ناسین. نو اوس دوا ساکن جمع شو، یو یام ساکن دا بل آخره کی تنوین دی نو اغم ساکن دی. نو یام اغرزولا او دا تنوین چی دی دا ما قبل سین تا نقل کو نو ناسین شو. دا دی معنی دا خیرون کی. اول الناس اول ناسن د دې ترکیب داسې دی چې اول مضاف الناس مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا مبتدا، اول مضاف ناسن مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا خبر، مبتدا سره د خبر نه دا جمله اسمیه خبریه. آفت العلم النسیان، دا علم آفت دا هریدل دی. په دې مفهوم کې دا بیان شوی دا خبره ده چې دا هریدل چې دی دا د علم نه پاره یو آفت دی او مصیبت دی، او دا آفت چې راځي دا د ګناه د وجې نه راځي. د دې وضاحت داسې دی چې دا علم یو رڼا ده او ګناه تیاره ده، او دا خبره خو هر انسان ته واضحه ده چې ګناه یعنی تیارو او رڼا دا دوانه په یو ځای کې نشي جمع کېدی. نو چې کله یو عالم د علم باوجود یعنی هغه ته د یو خبرې علم وي او بیا هم ګناه کوي، نو د ده په دماغو کې نسیان او ایره پیدا کیږي، او دا یو بیماری ده. نو د دې وجې نه علم د ده د زړه او د دماغو نه وځي. نو گویا کې دا یو عذاب دی د خدای پاک د طرف نه چې څوک ګناهونه کوي نو د هغه په دماغو کې نسیان پیدا کیږي او ایره پکې پیدا کیږي. نو موږ له پکار دي چې موږ علم حاصلو نو چې ګناهونه پریږدو. آفت العلم النسیانو د دې لغوي تحقیق داسې دی چې آفتو دا واحد دی او د دې جمع راځي آفات او د دې معنی د مصیبت. العلم د دې معنی د پیجندل او دا راځي د باب سمع یسمعون عالما یعلمو او د دې مصدر دی علمون. النسیانو دا مصدر دی د سمع یسمعو باب نه، نسیا ینسا نسیان و نسیانن، نو دا دوانه مصادر دی، نسیانم مصدر دی او نسیانن مصدر دی او د دې معنی د هیریدل. اوس د دې ترکیب آفت العلم النسیانو د دې ترکیب بداسي کو چې آفتو مضاف العلم مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه مبتدا، النسیانو خبر، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه.